او داسې پر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې په دغه وخت کې په دې سفر کې ډیر خپل امتیان محمد رسول الله په عجیبه شکلو باندې لیدلي. اوس محمد رسول الله هغه امتیان ویني چې کوم امتیان په دنیا کې غیبت کوي. محمد رسول الله فرمایي چې زه په دې سفر باندې روان یم، داسې کسان مې ولیدل چې د هغو نوکان ډیر سخت دي، لیکن په خپلو نوکانو باندې د خپل مخ غوښې راشکوي. جبرائیل علیه السلام سمې پوښتنه وکړه چې جبرائیله دغه کم کسان دي او څومره په تکلیف باندې اخته دي چې په خپلو نوکانو باندې د مخ غوښې راکشوي. جبرائیل علیه السلام راته فرمایي چې ای د الله رسوله دا ستا هغه امت دی چې دوی به غیبت کوي. ستا په امت کې چې کم کسان غیبت کوي الله تعالی به دغه عذاب وهوت ورکوي. اوس د غیبت خو ځان ته موضوع ده، لیکن زموږ ستاسو په معاشره کې غیبت څنګه ګرځېدلی دی؟ زموږ ستاسو په معاشره کې غیبت یو مجلس ګرځېدلی دی. راسئ نن په پلانکي کې خبره وکړو، بیا چې د هغه مجلس خلاصي په مجلس کې کسان وایي پرېږدئ دا سړی خو مو داسې کو یو شی مو نور پرېښول، بیا بل سړی په مخ کې راسي په دې باره کې څه وایاست؟ نو زموږ ستاسو بانډار ناسته ولاړه کوم مجلس چې مو دی هغه یو مجلس هم له غیبت څخه نه دی خلاص. یو په بل پسې خبرې په هغه سړي کې دغونه شان وي هم نه، او دا بیا ډېر غټ منافقت دی. هغه سړی چې ما او تا غیبت کوو ګانټه بعد بیرته له هغه سړي سره ناسي، بیرته له هغه سړي سره مجلس کوي، هغه سړي ته بیرته سلام ورچي. منافقت تر دغه ځایه پر رسېدلی، لیکن هغه ګانټه مخکې نه په یاسي ما په دغه سړي پسې څنګه گزاره کوو. اوس چې له یو چا ته بد کېدل بیا به دې له هغه سره تعلقات هم نو چې له کوم سړي سره تعلق زیات سي، رابطه یې زیاته سي، د هغه سړي بیا تر ټولو زیات غیبت کوي. نو جبرائیل علیه السلام ورته فرمایي چې د الله رسوله دا ستا هغه امتیان دي چې یو د بل غیبت کوي. نو چې کوم سړی غیبت کوي په روایاتو کې راځي چې الغیبت اشد من الزنا، غیبت تر زنا هم ډیر بد کار دی. ځکه د زنا چې تا وکړله ستا او د الله تر مابین رابطه روانه ده، د الله تعالی په حضور کې به پېشماني پیش کې، الله تعالی ته به زاری او سوال وکړي، الله تعالی به تا معاف کړي په خپلو خواهشاتو باندې. لیکن چې د کوم چا تا غیبت کړی او بیا دې له هغه څخه بخښنه نه وي غوښتې، هغه دې په هغو خبرو خبر کړی نه وي، تر هغه وخته پورې دې الله تعالی نه معافوي چې تر څو دې له هغه سړي څخه معافي نه وي غوښتې. زموږ ستاسو د معافي خلک خو مو زیات دي، موږ تاسو به معافي له چا څخه غواړو، خو یو سړی به هم داسې نه دی پرېښی چې موږ تاسو په هغه پسې خبرې نه یې کړې. هغه سړی که په هر فیلډ کې وي، که په هر لحاظ باندې دی پر ترقي باندې ولاړ سي، د هغه په مقابل کې ټول کسان ولاړ